الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم. زما محترم و مسلمانان رونو پرون نبل پرون د پنځپیریانو د یو عالم د واحد الله وحدان پنوم باندې چې کوم مشهور دی دا غي یو کلیپ مې وریدو چې په هغه کلیپ کې د انتهایی بیکاره لهجه استعمال کړې ده. اگر چې په خپل ویډیو کې د خپل ځان باندې لعن طعن منل دي او ویلې هم دي دی په خپل ویډیو کې دا خبر کوي چې ما ته استادانو د تعلیم را کړی دي چې ته بد اخلاقی مکوا او په خو اخلاقو کې خلکو ته جواب ورکوا، لیکن د چې کوم ویډیو کړی د پاغي کې اخلاق بالکل نشته، انتهایی سپک لهجه، انتهایی بد اخلاق، بد الفاظ، انتهایی پوچ او سپکی خبرې. خدا د پنځپیرانو په خمبیر کې دي ځکه پنځپیرانو ته د اخلاق او تعلیم چا نه دی ورکړی، نه په خپل کورونو کې او نه په مدرسو مساجدو کې. په دې کلیپ کې د دې ویډیو کې استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیہ داغه په بارک کې ډېر زیات بد الفاظ ویلي دي، لکه من جمله دا غي نظم دا الفاظ د نقل کوم دی. مفتی سے محترم یادی بدنام زمانہ، بدکار، جاہل، بد اخلاقہ، بد کردارہ، دجال، کذاب، دا الفاظ دی ویلی دي. نو زه به چې دا الفاظ واپس امتا ته ډالې شه، دا کم الفاظ تا مفتی سے محترم پسې ویلي تعالی زه جواب دا غي نه درکوم، دا الفاظ واپس امتا ته ډالې، تا ته زنه چې دجال یا نه واپس امتا ته ډالې شه. دی واحد الله وحدان سے ویلي دي مفتی سے محترم یادی چې دی د خپل ځان د مفتی تقی عثماني سے دامت برکاتهم العالیہ دی داغه وکیل ځان ثابتوي او د مفتی سے محترم هغه ته وایي چې ستا د فتوی مطابق مفتی تقی عثماني صاحب شیخ الاسلام صاحب هغه یهودي دی. نظم قرآن کریم کې الله پاک په دروغجن لعنت وی، لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجن لعنت او ته دروغ وی لعنت پتا باندې قرآن وی. مفتی سے محترم ندی ویلے چې تقی عثماني صاحب مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه یهودی ری دجال دروغجن انسانا، دا خبره دروغ کړی ده. بل دا واحد الله وحدان صاحب د پخپل باندې د پنجاب چې د دوی کم مولا دي عقل بعقور په دفاع کې دا کلیپ کړی دی. کلب عقور په سور وځي وړاندې شیخ الاسلام سے په باره کې وایي چې دی په منبر رسول باندې ناست او دروغ وایي، دی د خلق شیخ الاسلام وایي، حضرت اقدس وته وایي، خلق وته مفتی وایي، خلق وته متقی وایي، خلق وته تقی وایي، شیخ الاسلام وته وایي، لوی بزرگ وته وایي، لیکن په منبر رسول باندې ناست او دروغ وایي. او بیا شیخ الاسلام صاحب ته وایي چې ته د خدای نه یریږي، الله جل شانه نه یریږي، اخرت نه یریږي، ته دروغ وي. او بیا د وابیانو د فتاوی عبارت وي او د هغې په باره کې وایي چې دا واقعه امام رفاعی رحمت الله علیه دا مکذوبه ده، دا دروغ دي او دا د زندیقیانو خبره ده. نو هغه الفاظ د پنجاب دا کلب عقور شیخ الاسلام سے په باره کې وایي چې دا واقعات نقل کې نو ته په دې باندې زندیقی. نو دا واحد الله پالشی
چې د کلب عقور دفاع کوي نو په دې ځکه مفتی صاحب محترم په باره کې دا سپک الفاظ او ډېر نازیبه کلیپ کړی دي په هغې کې ویلي دي چې ته د مفتی تقی عثماني صاحب وکیل مه جوړېږه ستا د فتوی مطابق او یهودي دي نو دې په خپله باندې د دې په کلام کې دومره تناقض دی کلب عقور د پنجاب وایي شیخ الاسلام صاحب زندیق دی او واحد الله د سوات چې دا کلب عقور وکیل دی هغه وایي چې دا شیخ الاسلام دی هغه مفتی صاحب دی هغه صحیح دی د دې په خپل منځ کې د وکیل او د موکل په کلام کې تضاد دی یو دویم کلب عقور چې دی نو د هغه نه خو اسم څوک ګیله نه کوي ځکه چې د پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه په باره کې هغه غپا کړې ده قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه په باره کې دغه کلب عقور غپا کړې ده او دغه نه علاوه د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه په باره کې دغه کلب عقور غپا کړې ده دغه شان د تمام مسلمانانو بلکې د صحابه کرامو په باره کې په مسله د سماع موتا کې دغه کلب عقور غپا کړې ده چې په دغه غپا باندې دغه کلب عقور کافر جوړ شوی دی ځکه دا کلب عقور و چې څوک د مړ د جون قائل وي او څوک د سماع موتا قائل وي وای دا سپې دي نو زویم چې په دې خبره باندې د پنجاب دا کلب عقور فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه الحث او تتركه يلحث دغه کلب عقور کافر جوړ شوی دی خزه په طلاق ده اسلام د دایرې نه خارج دی او که په دې باندې کلب عقور مناظره کول غواړي په دغه مسله د سماع موتا کې چې د صحابه کرامو ته نعوذ بالله د سپو نسبت کړی دی نو په دې مسله باندې کلب عقور د اسلام د دایرې نه خارج کافر طلاقي جوړ شوی دی دا خو د کلب عقور مسله شو واحد الله وحدان صاحب تا نه زما دا تمنه چې ته دومره د کلب عقور دفاع کې خو بیا ما خپل عادت دی چې کوم ستا عادت خبیثه او عادت قبیحه دی واحد الله وحدان صاحب د څو کتابونو حواله ورکړي چې هغې کې دې مسلې ته دروغ ویل شوی دی او دې واقع ته دروغ ویل شوی ګور د مسلې جواب په مسله باندې کېږي خو تا د مسلې جواب په مسله باندې نه دی کړی تا خو د کلب عقور دفاع کړې ده بیا د یو مسله کړې ده چې سجاد بخاری په اقامت البرهان کې دا مسله د امام رفاعی رحمت الله علیه ذکر کړی ده نو هغې کې د جسم مثالی خبر ده دې ځکه بیا ته خطا شي که سجاد بخاری په دې خپل کتاب کې د علامه درویش صاحب د عبارت نقل کړی د مثال د جسد مثالی خبره کړی ده نو بیا هم په قبر کې کړی ده او ستا په نسبت باندې خو د جسد مثالی مسله د علیین سجین سره ده نو بیا په خپل خبره کې دروغجن شي او بل ساده کلام نه دا معلومیږي چې په دې قبر کې زمکني قبر کې څنګه د امام رفاعی رحمت الله علیه مسله ده نو په زمکني قبر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لاس مبارک راوېستو دغه امام رفاعی رحمت الله علیه چې کوم واقعا ده نو جسد مثالی د زمکني قبر کې لاس راوېستل دا بیا ساده عقیدې نه خلاف شو دا خو د ناشنا عقیده شو بیا مفتی صاحب محترم ویلی دی کلب عقور ته چې ته شیخ الاسلام ته د زندیق نسبت کې نو په دې باندې قرآن آیت پیش کا نو دا واحد الله وحدان صاحب د کلب عقور په دفاع کې مفتی صاحب ته جواب کوي چې صاحبه په زندیقیت باندې قرآن حدیث جواب وای دا خو ناشنا خبر نو کلب عقور چې کله د زندیق نسبت تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم تکو نو په دې کې واحد الله وحدان صاحب د دلیل مطالبه کړی چې سړی ته زندیق په د کفر نسبت کې د گمراهی نسبت کې او ته خامخا دلیل خو پیش کړي چې په دې دلیل باندې کنه نو دی واحد الله وحدان صاحب بل جواب نشو دی وای مفتی صاحب محترم چې تا ته بز مشرک وې ما او د شرک په باره کې ته مان دلیل غواړي چې ما ته په زمانو هغه ته د دانو اجهال مرکبه هغه ته داوي چې ته مثال یو چاته کافر وې مشرک وې زنديق وې هغه په باره کې په دلیل پیش کړي کنه چې دا ساده عقیده دې درینه خلاف ته خو پیږي اجهله بیا دی وای واحد الله وحدان صاحب وای چې زما زل غواړي چې ډیره بد اخلاقی وکما خو زمو استادان ما تداوي چې ته بد اخلاقی مکوه ښا یو سړی ته دجال وایا بد اخلاق وایا بد کردار وایا دجال وایا او د بد اخلاقی او د بد کردار مجسمه وایا دا څنګه اخلاق دي عجیب اخلاق خودي بیا دی وای چې په میډیا باندې خبر راځي نو بیا خلک د علماء نفرت کې بالکل ماشاءالله دا خو د سر سوچتا چې په میډیا باندې ستاده خبره خلک ګوري او نفرت کې د ځکه د اخلاق په ډیره کې خبرې کړي
او بیا دا خبره کړې چې مسله د استشفاء کې تاسو تختیدلې مسله د استشفاء تاسو هغه پنځ پیرانو کې تر اوسه هغه مور راوړ نه دي چې هغه د علماء دیوبند په عقیده باندې اعتراض وکړي صرف د غنوم د ذکر مسله استشفاء باندې پیږي اصل لګي وي پلان د تختیدلې بیا وی چې مسله سمای مطابق تاسو سره موږ مناظره وکړه نو موږ تاسو چې پنځ پیرانو په عقیده مناظره کې تاسو موږ نه تختیدي او مفتی سے محترم یادي چې هغه شکل ورانه کا دا غست اخلاق دي قلب عقور په دفاع کې چې تا قلب عقور کوم تربیت درکړې دي حقیقت کې ته خو ماغه شان غږیږي په مسله سمای موتا کې خو دومره قاذورات کړیو چې ستاد ثوابه د تحریفاتي کمیټه طرف نه فتوا رااله چې د دې جماعت سره زموږ هیڅ قسم تعلق نشته اوس په تحریفاتي کمیټه کې تاسو هیڅ قسم رکنیت نه لون شو ځکه هغه تاسو مکمل پلت والی د خپل جماعت نه وستي او تاسو پیګی نه او تاسو پکې د دریم جماعت انعقاد کو ظاهرا نشته حقیقت کې شته پنځ پیران درې ډلې شو یو جماعت د تحریفاتي کمیټه دویم جماعت د قلب عقور او دریم جماعت د منیر شاکر دا درې ډلې دي اوس تاسو د قلب عقور جماعت سره تعلق ساتي د تحریفاتي کمیټه سره تاسو تعلق هم نشته او د مناظرو جماعت سره د تحریفاتي کمیټه پای کې تاسو نه یې تاسو باندې خپل مشران خپو د باندې ځکه داسې خبره کړه او تاسو د خپل جماعت نه اوستئ او بل وی مفتی سے محترم قلب عقور د مناظره دعوت ورکړي چې په دې مسله باندې بکینو چې شیخ الاسلام ته په زنديق نسبت کې بنو بحث وکړو نو د شیخ الاسلام زه افسوس کوم چې تاسو پنځ پیریان د شیخ الاسلام د مدرسې نفاضل مولیان کم از کم هغه خو د لګ د غیرت مظاهرو کې او د قلب عقور تر یو زنجیر واچي کنه چې سه برسه د منم خو زمنګ د شیخ الاسلام په باره کې د سپول هجن منم لیکن هغه پنځ پیران په دې کې غلی پاتې شو خدا څخکاری چې د دې قلب عقور علاج تاسو پنځ پیران سره نشته او واحد الله وحدان سے قبل فرض حاکم لغیرت وی مفتی تقی عثمانی سے دام برکاتم ته شیخ الاسلام میں او یو لوی عالم منی او د حق او نماینده منی لکه څنګه چې دی کم از کم د دې قلب عقور دفاع د په دې مسله کې غلطه کړې ده او بل وی قلب عقور مناظره مفتی سے محترم سره نه کوي هغه د پلانی اکابر نوم ما سره کوي نو قلب عقور خو د مسلمانې په جامه کې نه دی دا اکابر مخ تر الناس دی قابل تا څنګه جوړ کو اخو اکابر تر الناس قابل نه دی او کته کې نه نو دا د اکابر توهین او بے ادبی دا موږ د بے ادبی د خپل اکابر نه کو قلب عقور ته مناظر ښکاری خو موږ ته د قران او د سنت دشمن ښکاری تا ته قلب عقور علامه ښکاری او موږ ته د اسلام د دایرې نه په دغه څو مسلو باندې خارج ښکاری قلب عقور ته مولا ښکاری خو موږ ته شین خر ښکاری او قلب عقور ته انسان ښکاری موږ ته تور سپیخ ښکاری آیا تا نو واحد الله وحدان سے قبل فرض ته د مناظرې په باره کې شوقمن او زړه د کیږي او طبیعت ته مناظره غواړي ما سره الحمدلله مخکې خبرې شوې یو مناظره مو جوړه کړې وه ما سره ستا نمبر نشته ما موبایل بدل کړی نمبر رانه ختم شوی دی پرون مې ملګرو ته ویلي چا نمبر رانه کړو نو قبل فرض ته د مناظرې شوقي رازه کې بنو دا مسلې په دلایلو سره واضحه کو او قلب عقور پرېږده د یو ضرور ولې خبره د تکوم چې د قلب عقور دفاع د مکوا ان شاء الله د الله رب العالمین په فضل او توفیق او داغه امداد او نصرت سره درته ویم چې د قلب عقور به هغه انجامي کوم انجام چې د احمد سعید چترول غړیو چې د سپو आवाज او د ډیران په شان بي د قبر نه خطه ساده قلب عقور به دغه انجامي استاد پنځ پیرانو کې د ټیک دا بي ادب پکې وي خو د قلب عقور په شان بي ادب ما په تاریخ کې نه کتلې دا کوم خله چې د قلب عقور وازه کړی دا د دې نسپکه خلو زما په خیال چې د بل چا نشته نو دا خو تات خبره شو زه په اخره کې د اشاعت توحید و سنت د پنځ پیران جماعت ته چې تاسو کم از کم علمی اختلاف د ارچا سره ټیک د تاسو شته خو دې سړی ته مو زنجیر واچوي تاسو ته حیات وای علامه وته مناظر اشاعت پته وای لیکن تاسو د تګور زنجیر واچوي تاسو د جماعت د بدنامي یو خال دی که زنجیر مرته واچو نکابر په جماعت کې بس تاسو بدنامي نه کیږي او که مثال زنجیر مرته وانه چو نو تاسو د نیکانو که تاسو جماعت کې کم بزرگان دي نیکان متقان خو خلق دي شتبک یقینا نو دا ټول بدنامي د قلب عقور د وجه نه کیږي هغه ټول مسلمانانو دي او هغه مسلمانان درونه
چې د دې قلب عقور په خبرو باندې خفه شوي دي، خصوصا د پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب دامت برکات تم په باره کې چې د کومه غفا کړې وه، قائد جمعیت په باره کې کومه غفا کړې وه، شیخ الاسلام صاحب په باره کې کومه غفا کړې وه، اکابرو په باره کې کومه غفا کړې وه، تاسو په دې خفه کېږئ مه. دا د عادت دی، د خپل عادت ته مجبور دي، صرف د انجام تمه لرئ چې د انجام به څنګه وي. الله پاک موږ ته په خپل عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت راکړي، او الله پاک د منګه د داسې خلکو د وسوسو او د داسې خلکو د ګیمونو او فرادونو نه وساتي. ټول مسلمانان ته خواست کوم چې مسلمانانو ورونو خپل عقیده د دیوبند باندې ثابت قدم اوسېږئ، او د دې پنځ پیرانو او خصوصا د دې پنجاب چې کوم دا تور کارغه دی یا تور سپیری د دې غپا او د دې بیاناتو او د کلیپونو اوریدونه ځان مساتي، ماشومان هم ته وساتي، تر دې چې مسلمانان سکه چې کافران هم د دې کلیپونو وساتي چې هغه تم ضرر اون رسیږي. الله پاک د موږ ته په خپل عقیده استقامت نصیب کړي. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.